أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اويل حضرت موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري، اے رب زما پرانزی کولو کړي زما د پارا صدری سینه زما، ویسر لی امری او آسان کړي ما تکار زما، وحلل عقدة من لسانی او پرانزی هغه غوټه د جبې زما، یفقهو قولی چې پوشي دوی په خبره زما په وینا زما، وجعلني وزيرا من اهلي او وګرځې زما د پارا یو مددگار یو معین من اهلی د کورنۍ زمانا، هارون اخی هارون چرور زما دے، اشدد به ازری مضبوط کړي کلک کړي پد سرم لازما، واشرکه فی امری او شریک کی دلرا پکار زما کے پکار نبوت زما کے، کئی نسبحک کثیرا د دې دپاره چې مونږ پاکی بیان کوستا ډیر ډیرا، ونذکرک کثیرا او مونږ ذکر وکوستا ډیر ډیر، انک کنت بنا بصیرا بیشکت اے اللہ یہ تب منگ لرلیدن کے، قال اللہ تعالی فرمایل قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یقینا درکړلې شوی دی تا تا هغه څه چې غوښتلی دی تا اے موسی علیه السلام، هغه غوښتلی شوي څیزونه ستا اے موسی علیه السلام، ولقد مننا علیک مرة اخرى او یقینا احسان کړی دی مونږ پتا باندې بل ځل، اذ اوحینا الی امک هاغه وخت چې مونږ وحی وکړه مونږ الهام وکړو مونږ تعلیم ورکو مور بی بستا تا ما د هغې څه یوحا چې وحی کېدلی شوه، ان اقذفیه فی التابوت چې واچوه د موسی علیه السلام لره په صندوق کې، فاقذفیه فی الیم او بیا واچوه دا صندوق په دریاب کې، فلیلقه الیم بالساحل پس وبغورځوي دا دریاب دلرا پغاړه په کنارا، یأخذه عدو لی وعدو له راچوت بکی دلرا راو بنسی دلرا دشمن زما او دشمن دد، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ورواچولو پتا باندې ما اے موسی علیہ السلام من محبت منی د خپل طرفنا، وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي د دې دپاره چې تربیت وکړلی شي ستا چې پالنه وکړلی شي ستا علی عیني زما د سترګو په وړاندې زما د حفاظت د لاندې، اذ تمشي اختک یاد که هغه وخت چې کله تللا خورستا، فتقول هل ادلکم او ویل دی آیا زو خایم تاسو تا علی من یکفله هاغی چالرا چې پالنه به وکړي د ده چې ذمواري به واخلي د ده، فرجعناک الی امک پس واپس کړي مونږ ته مور خپلې ته، کی تقر عینها د دې دپاره چې یخی شي سترګې د هغې، ولا تحزن او غمجن نشي مور ستا غمجن نشي دا خفه نشي دا،
وقتلت نفسا او قتل کوتا یو نفس لرا فنجیناک من الغم پس نجات در کو منگتا تا اے موسیٰ علیہ السلام دا دغی غم دا دغی مصیبتنا وفتناک فتونا او ازمیختون کڑیو منگستا پا دیر شے ازمیختون سرا پا مختلف ازمائشون سرا فلبثت سنینا پس وقت تیر کڑے ہوتا سنینا یوسو کلونا فی اہل مدینہ پا اہل مدین کی مدین والو سرا ثم جئت على قدر یا موسیٰ بیاراغ لتو على قدر پاغ وخ مقرر باندے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام واستنعتک لنفسی او ما غورکڑے وی تو دخپل زان دپارا اذهب انت و اخوکا لارشتو اے موسیٰ علیہ السلام اورورستا بی آیاتی زماد دی معجزو سرا ولا تنیا فی ذکری او کمی مکوی سستی مکوی پا یاد زما پا ذکر زما کی اذهبا الى فرعون لار شیطا سدوار پا طرف د فرعون انہو توغا بیشکا حغ سرکشی کڑی دا سرکش شوی دے فقولا لہو پس وینا وکی تاسو دوارا حغتا قولا لینا وینا نرما لعلہو یتذکر او یخشا کی دیشی چے حغا قبول کی نصیحت یا ویریگی قالا اویل دے دوارو ربنا اے زمنگ ربا اننا نخافو بیشکا منگ یریگو ان یفرط علینا چه زیاده بو کی حغا زمنگ سرا ظلم بو کی پمنگ او ان یتغا یا سرکشی بو کی حغا قال اللہ تعالی فرمائل لا تخافا میرے گئی تاسو دوارا اننی معکما بیشک زیم ستاسو د دوارو سرا اسمع و ارا او رمزو او وینمزو فأتیاہو پس لار شیطاسو دوارا دی فرعون تا فقولا او اوائیتاسو دوارا انا رسولا ربکا بیشک منیو رسولان استازی دربستا فارسل معنا بنی اسرائیل پس ولیگ زمون سر بنی اسرائیل لرا ازاد کا زمون سر بنی اسرائیل لرا ولا تعذبهم او تکلیف مورک ودویتا قد جئناک بآیت من ربک یقینا راغلیو منگتاتا معجزے سرد جانب دربستانا والسلام علی من اتبع الهدى او سلامتیا دیوی پہاغ چا چتا بیداری کردہ د ہدایت د حق انا قد اوحی الینا یقینا وحی کرلے شوید منگتا ان العذاب علی من چی بیشکا عذاب بوی پہغی چا کذب و تولا چی حغ نسبت دروغ کو حق تا او مخوار ولد ایماننا دا حقنا قالا اویل دی فرعون فمن ربکما یا موسیٰ سوک دے ربستاسو ددوارو اے موسیٰ علیہ السلام قال اویل موسیٰ علیہ السلام ربنا الذی رب زمنگہا غزات دے اعطا کل شیء خلقہو چورکڑے دے ہر یو سستا خلقہو پیدائش دہغ شکل صورت دہغ
ثم هدا او بیا هدایت کړي دی ورتا. قال اویل فرعون فما بال القرون الاولى پس حال دے دا اغی قومونو مخکنو دا اغی پیڑو تیرو شو مخکنو. قال اویل موسیٰ علیہ السلام علمها عند ربی فی کتاب علم دا حغی دے درب زما سرا فی کتاب پلوح محفوظ کے لا یذل ربی نخطا کیگی نغافل کیگی رب زما ولا ینسا او نیریگی دا حغنا. الذي دا اللہ غزات دے دا رب زما غزات دے جعل لكم الارض مهدن چی گرزولی دستاسو دا پارز بک پرش وسلک لكم فيها سبلا او جوڑی کری دستاسو دا پارا فيها پدیز بک کی سبلا لاری. وانزل من السماء ماء او نازلی کری دی دا اسمان نا ابولرا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا پس روبا سمم پدی ابو سرا ازواجا من نبات اغا جوڑی دا بوٹو یا قسمون دا بوٹو شتا مختلف. کلو خری تاسو ورعو انعامکم او سروی تاسو ساروی خپل. ان فی ذالک لآیات لأولی النہا بیشک پدی کی دی ہغا نشانے دا عبرت دا پار دا عقل دا خاوندانو دا عقل مندو.